یوې اندازې له مخې هر کال په قیصاغر کې د اور لګېدنې له امله له 300 څخه تر 500 پورې د ځنغوزي ونې سپاځي یا اغېزمنې کاږي. سږ کال هم د اور لګېدنې له امله په کونډې قیصاغر یا ایاز نومې ځنګل کې له 300 څخه زیاتې د ځنغوزي ونې سپځېدلې یا اغېزمنې سوې دي. د اور لګېدنې دغه سلسله له تارو درسو 15 کالو څخه روانه ده. د ځنغوزي د ونې اور اخیستل، ایره کېدل یا تسه لمبه پورته رېدل یوه خبره ده. هغه ونه چې تسه لمبه پورته رسي هم بیا میوه نه نسي او له وخت سره وچه سي. تقریبا 70 مربع کیلومتر علاقه نیونکی قیصاغر، لیاقوت سلیمان، د شیراني احمدي درګې او ډېره اسماعیل خان درازندې ترمنځ پروت دی. وایي چې په ایشیا کې په خپله پیدا سوو ځنغوزو تر ټولو لوی ځنګل دی. قیصاغر ځننه په مختلف نومونو لکه علم خان، میدان وژه، کیکری، ګنګ، د خرو لکۍ، ډاګای، ایاز او کونډای قیصاغر وغیره نومونو باندې وشل سوی یا نومول سوی دی. له غره سره ولد خلک وایي چې په میدان وژه او علم خان کې څه ونې داسې دي چې هغو ته د خرې یا خره ونه وایي. دغو ونو ته یې دغه نوم ځکه ورکړی چې په یوه ونه له صفا ځنغوزو څخه خر یا خره باراږي. د دوی په وینا 18 اوږې ځنغوزی باسي. سږ کال یعنې 2024 کال کې د یوه سیر ځنغوزي قیمت له 15,000 څخه تر 6,000 روپو په منځ کې دی. که هر څو سږ کال د ډلۍ له وجې 50% فصل خراب سوی و، خو بیا هم د یوې اندازې له مخې تر 1500 پورې 2 منیزې بورې ځنغوزی مارکیټ ته رسېدلی دی. سږ کال په مارکیټ کې د یوه من قیمت له 3,10,000 څخه تر 3.5 لکو روپو پورې دی. له غره سره ولد خلک وایي چې د ځنغوزي ونه د انسان په عمر لویاږي. په قیصاغر کې ولاړه هره ونه تر 2000 کاله څخه زیات عمر لري. د دوی په وینا چې څورې ونه زړېږي هغور یې ښه فصل کوي. د قیصاغر هره ونه تقریبا اوسطا 10 سیره ځنغوزی کړي. ځنغوزي ځایي خلکو ته اقتصادي ګټه رسولو سره سره حکومتي خزانې ته هم ډیره ګټه رسوي. د یوه سیر ځنغوزي پر سر 25 روپۍ د ټیکس په مد کې حکومتي خزانې لځي. که چیرې د ونو پرې کول یا سوځول دغسې دوام ولري، نو د ځایي خلکو د اقتصادي نقصان سره سره به حکومتي خزانې ته رسېدونکې ګټه هم اغېزمنه سي.